بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه رحمان ولی احساس د ازریډس پودکاسټ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زموږ سره داسې مېلمه په سټوډیو کې شتون لري چې هغه د هېڅ تعارف محتاج نه دی. مولانا خانزیب تاسو به لیدلی، کتلی او خبرې به مو اورېدلي. د دې کتابونه نن په هر کور کې پراته دي. خلک یې ګوري، ځوانان کو د هرې پارټي، خو د دې خبرې اوري، د دې روزنې ګوري. دا سره شتون لري. مولانا صاحب ډېره مننه چې تاسو راغلئ او موږ له وخت راکړ. ډېره مننه رحمان الله صاحب صاحب، تاسو او ټولو ملګرو کتونکو اورېدونکو سلامونه احترامات. ډېره مننه. مولانا صاحب دا راته وویل، اول بس تاسو د ژوند په اړه باندې پوښتنه وکړو چې مولانا خانزیب چې کله نوم یاد شي نو مولانا اوسه یاد شي، او بیا سیاست او لیکوال، دا درې بېلې بېلې خبرې دي. آیا مولانا مولا دی، سیاسي دی، لیکوال دی، څه دي؟ تاسو راته ووایئ. ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ تعلق ټاټوبی چې کوم دی د پښتونخوا وطن، دا خو باجوړ دی، ناوګۍ په سیمه کې ژوند کوو او په خټه په قبیله باندې بیا سلارزي، ترکاڼي تر د چارمنګ او ناوګۍ پورې زمونږ د پلرونو نیکونو ژوند پاتې شوی دی. هدیرې هم دي، جایدادونه هم دي، په دې کې د زمانو نه ژوند کوو. زما ژوند خو په سیاسي اړخ باندې لکه د ولس سره ډېره واسطه د ښکاره ده، خو ما مذهبي چې کوم علوم دي هغه هم په رسمي توګه باندې حاصل کړي دي. د سکول زده کړې چې کوم دی دا تر 10مه پورې دا موږ تر رسولي دي، او بیا د هغې نه پس چې کوم دیني علوم دي مروجه، نو تقریبا 14 کاله د دیني علومو چې کومه دوره ده لکه دا موږ سر ته رسولې ده. د کوم ځای نه هم کړې ده جی؟ د کوم ځای نه هم کړې ده؟ نو د دینی علومو چې کوم رسمي سند ورکول کیږي په پاکستان کې د وفاق المدارس خیر المدارس په نامه باندې، چې د شهادت العالمیه کوم سند دی، نو هغه د ام اسلامیات مساوي ګرځول شوی دی. او به زمونږ په استادانو کې شیخ حسن جان صاحب ورواخات شهید او ډیر ستر سړی وغه پاتې شوی، او شیخ عبدالسلام رستمی صاحب، میر سمیع الحق صاحب، مولانا عبید الله چترالی صاحب، دا زمونږ استادانو تقریبا 14 کاله مونږ د مذهبي دینی چې کوم علوم دي هغه هم بیا سر ته رسولي دي، او د هغې نه پس بیا تقریبا 6 کاله زمونږ په ناوګۍ کې دارالعلوم رحمانیه زمونږ یو مدرسه ده د شیخ الحدیث مولانا طاوله رحمانی صاحب، نو 6 کاله کې ما تدریس هم کړی دی چې کوم د مدرسې دننه د کتابونو ویل لوستلو، او د هغې سره سره بیا د پښتو ادب هم مطالعه کوو. سټډي هم لرو، 15 کتابونه مې لیکلي، 2 په دې کې چاپ شوي دي، 2-3 دا ناچاپه هم پراته دي. نو د دې لیک سره د علمي حوالې سره نو د مولانا زما د نوم سره چې کوم دی په رسمي توګه باندې که څوک غواړي دا چې سند راته ښکاره کړه، نو په چیلنج څه وایو چې خپل سند به راته داخل کړو. د شیخ حسن جان صاحب زما په سند باندې دستخط دی، او چې کوم مروج علوم دي د مدرسې نو هغه من سر ته رسولي په 1999 کې، او د هغې نه پس بیا په مدرسه کې هم تدریس کړی. بیا د وطن حالات رال، نو د وطن په حالاتو کې سیاست څخه موږ په کورنۍ خانداني توګه د زمانو نه رارواني. زما نیکه باچا خان بابا سره هغې ته یو وخت بلنه ورکړې وه، جرګې له باچا خان زموږ ځای ته راغلی، شیخ جانزاده صاحب زما مشر ورور دی، په سیاست کې ډېر وخت نه دی. او بیا د حالات چې په دې وطن کې رال، نو د 2001-2 نه پس په سیاست کې هم بیا موږ عملاً برخه واخیستله، او سوشل میډیا نه وه، نو دا څه چې موږ وایو دا خبرې د 15 کاله نه کوو. په سوشل میډیا لاره زماجي رسانۍ رالې، دا خبرې زمونږ ولس ته مخې ته رالې، خو دا خبرې بالکل مولانا صاحب دغه خبره ده چې څه وخت تاسو یو دم راښکاره شئ سوشل میډیا ته. آیا د دې پر شا که مونږ ستاسو هغه خبرې واورو نو د دې پر شا ډېر لوی محنت دی، خو بیا هم دغه یو دم سوشل میډیا ته راتګ داسې عجیبه غوندې نه و؟ زه احساس یم ما چاته را خبره کړې ده، تاسو ته به ویم لکه دې وخت کې ځینې خبرې کول ډېر مشکلات لري، او مطلب دا دی د هر چا په زړه باندې خبرې دي. موږ چې دا څه وایو نو په ولس کې ځکه لګي چې دا د ولس د زړه خبرې دي، ځکه موږ وایو دې له بل نوم دې څوک نه ورکوي، دا د قام ترجماني ده. نو داسې نه ده چې دا خبرې موږ اوس کوو. په 2010 کې د باجوړ ښار په کالونۍ جرګه حال کې یو لویه جرګه وه، او جګړه روانه وه، توپونه، جټ تیارې او یو غوبل په دې وطن کې روان و. دې کې یو قامي جرګه وه، په هغه جرګه کې ډېرو مشرانو خبرې وکړې. زه راپاڅېدم، دغه وخت کمانډنټ، پولیټیکل ایجنټ، دا ټول سرکاري عمله وه. نو ما په هغې کې یو 10 منټه خبرې وکړې. په هغه وخت د ما موبایل دور نه و، د میډیا دور نه و،
نو هغه خبرې ما ډېر دغه حالاتو په ترجمانۍ باندې وکړې صحیح. چې دا اوس څه وایو نو دا 15 کاله مخکې په جرګه کې ما ویل. نو د هغې نه پس بیا مسلسل مطلب دا دی په هغه خبرو باندې موږ ټارچر کول شو په یو شکل بل شکل باندې. هغه وخت داسې و رحمان ولي احساس صاحب چې چاته به دړکه راغله نو په وطن کې د پاتې کېدو امکانات نه وو، بیا به تلو د وطن نه. صحیح. و موږ دا فیصله کړې وه چې موږ د دې قام د وطن ترجماني کوو، که هر څه کېدل نو په دې خپل وطن به پاتې کېږو. صحیح. هغه سخت وخت کې موږ د دې قام خبره کړې ده، په ریکارډ به نه راتلې، دور داسې و، سوشل میډیا دلته نه و، موبایل نه و، انټرنیټ نه و، او موږ بیا هم په هغه وخت کې خپل حق ادا کړی دی. او دا د میډیا دور چې رالی نو زموږ خبرې ته لږ ډېر فورم میلاو شو صحیح. د رسېدلو د وسایلو په شکل باندې، د اورېدلو په شکل باندې. نو دا خبرې دا نه چې نوي کوو، د وخت نه کوو، یو فکر لرو د دې وطن د مسایلو ادراک لرو، او دا هم عزم دی چې موږ د دې ولس ترجماني وکړو. دا خوار پار ولس دا تباه کړی شوی جنګونو والې نو حق جوړیږي چې هر د دې وطن سیاستمدار دا د ولس ترجمانۍ ته تیار شي. ټیک ده، سمه ده. مولانا صاحب مختصر پوښتنې به درنه کوم، مختصر سوالونه جوابونه به راکوئ. دا راته ووایه چې ملا سړی د هغه کار صرف د منبر د درس و تدریس سره په سیاست کې د یو ملا کردار څومره اهمیت لري؟ ډېر مهم سوال دی. بدمرغي دا ده، بدقسمتي دا چې پښتانه د خپل تاریخ نه ځان نه خبروي. د ازادۍ تحریک چې موږ ګورو په 19 او 20 پیړۍ کې نو زموږ مذهبي خلک او قامي خلک دا به په یو سنګر کې وو، دا به په شریک روانو. صحیح. د دیوبند علما چې کوم وو دا قامي خلک وو، او بل طرف ته مذهبي او دینی خلک وو. شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب زموږ آیډیل دی په سیاست کې. او د 20 پیړۍ چې څومره تحریکونه دي د هغه نه سرچینه را روانه شوې ده. نو باچا خان بابا چې کوم دی دا د شیخ الهند نه لاسنیوه وکړله. د دې وطن چې څومره دننه که سیاسي حرکت و او که هغه وسلواله جګړه او مبارزه وه، د دې ټولو شاته دغه علماء کرام موجود وو، علماء حق. هغه علماء حق چې هغه د قام د وطن د ازادۍ په جګړه کې چې کوم دی په لومبي سب کې ولاړ وو. نو زموږ فکر دا دی چې علما دي او قامي مشران دي، په کار دا دی زموږ په منځ کې نزدېکت راشي. د مذهبیت او د قامیت په منځ کې جګړه نشته، ځکه ټول مسلمانان او ټول پښتانه یي. نو په کار دا چې په هر فورم باندې علما خپل ذمہواری پوره کړي، او په هر سیاسي ګوند کې د علماو ضرورت دی. ما ته اکثر ملګري وایي ته په مذهبي ګوند کې ولې نه؟ نو زه هم په مذهبي ګوند کې ټول علما روان دي. هغه ګوندونو کې د علما راشي او ترجماني دي وکړي د اسلام په رڼا کې. اسلام د ټولو نه زیات د قانونو د وطنونو د حقوق علمبردار دی، او د سیاست په رڼا کې مطلب دا دی چې موږ هغه فورمونه خالی کوو نو بیا د علماو کمې به باغي کی. نو موږ ګورو چې عوامي نشل پارټۍ کې موږ د ټولو نه زیات احترام هم راکول شي، زیام راکول شي، او باید چې دا اړخ موږ ډېر پراخ کړو. هر ځای کې علما د خپل دین د اسلام د روایاتو په رڼا کې خپل کردار ترسره کوي. سمه ده. مولانا صاحب دا راته ووایه چې موږ وګورو نو همیشه زیاتره داسې مسلې پېښېږي چې پلار یې په یو ګوند کې، زوی په بل ګوند کې، زوی د یوې نارې سي، پلار یې د بلې نارې سي. ستاسو په یو سیاسي کور کې روزنه شوې ده، بیا سوچ او فکر هم د هغه پلار نیکو ګناه تاسو څه تخلیق یا داسې روزنه وکړه چې یاره زه عوامي نشر پارټۍ ته راځم، نو په دې کې کومه داسې خبره وه چې ستا زړه راښ او تم په دې پارټۍ کې پاتې شو؟ دا ټیک ده. داسې ده چې یو خو په سیاسي توګه باندې هر چاته د ازادي شته چې هغه کوم سوچ خپلوي. او زمونږ فکر دا دی چې ما څومره په خپله باندې لیدلی نو یو خو د سیاست څخه زمونږ تړون د وخت نه را روان دی، او موږ چې شعوري توګه باندې ذاتي توګه باندې کومه فیصله او کومه پرېکړه کوو نو هغه دا ده چې موږ په دې خپل وطن دی ریجن کې اوسېږو، نو موږ پښتانه یو او پښتنو ته مسایل پیښ دي. د ټولو نه لومبیا حق په موږ باندې په سیاست او په هر حواله باندې دا دی چې موږ د خپل قام مسله حل کړو. نو ما چې څومره لیدله د پښتنو په مسله باندې یا د پښتنو په مسله په خپل منشور کې ځای ورکولو کې دا زیات عوامي نشل پارټۍ په فورم کې او د هغې په منشور کې و. تر اوسه پورې موږ ګڼو چې دې قام ته په کوم ځای کې هم مسله پیښېږي نو هغې خپل وس کوي، خپل همت کوي، په ولس کې مرسته لږه ده او ډېره ده. دا په خپل ځای باندې یو لوی سیاسي سوال دی، یو لوی بحث دی، او موږ صرف او صرف یعنې زموږ دپاره قام ستر دی، د ولس ستر دی. او ځکه زه دا ګڼمه د سیاسي تعصباتو نه راوتلل پکار دي. که په پاکستان تحریک انصاف کې څوک د پښتنو خبرو کې موږ یې ستاینه کوو، که جماعت اسلامي کې څوک کې موږ رور ګڼو،
دا ټول وطن کې موږ ترورولۍ قایلي که سیاسي ګوندونه مو ولې مختلف نه دا سیاسي تعصبات به وباسو خپل میندنه او په کار دا ده چې هر سیاسي ګوند چې په پښتنو کې وجود لري نو باید چې لومبیا د خپل قام مسله په خپل منشور او سیاسي پروګرام کې شامل کړي. امن، خوشحالي، پرمختګ او د وسایلو اختیار چې وډ د پښتنو نه اخلم او د پښتون قام په مسله خبره نه کوم په هغه فورم باندې غږ نه کوم نو چې زه د قام مسله نشم حل کولی نو د کشمیر مسله به څه حل کوم، د فلسطین به څه حل کوم. سمه ده. مولانا صاحب دا راته ووایه که وګورو موږ سیند ته لاړ شو، پنجاب ته لاړ شو یا هزارې ته، ګلګت بلتستان یا نور علاقې وګورو، هلته کې یو قام پرستي روانه ده، خپل قام خپله پارټي سپورټ کوي. پښتنو کې دغه نشته دی، څه وجه کېدای شي؟ تاسې دا کنه چې نیو نشنالیزم یا قام پرستی، قام پالنه دا څه ناروا عمل نه دی. نسل پرستی چې کوم ده لکه دا په اسلام کې هم ناروا ده، په قام پرستی کې هم ناروا ده او په روایت اوږدارو کې هم ناروا ده. نسل پرستی د چا نه د رنګ، نسل، وینې، قبیلې په بنیاد کرکه کول او قام پالنه، ملت پالنه، قام پرستی د قام د حقوقو، د خپلواکۍ، د اختیار جګړې ته ویل کېږي. نور قامونه چې کوم دی هغه ډیر کلیر دي په سیاست باندې. د دې وجې نه یو څو میاشتې مخکې په سن کې د کینالونو مسله رااله، د عباسین نه هغوی نوي نهرونه ایستل، نو د سن که کمونسټو، که پیپلیو او که مذهب پالو دا ټول د سن د نهرې مسلې دپاره راووته، ټول په سرکونو حق دو تحریک شروع، حق دو تحریک، او هغه مسله کې کامیاب هم شو. موږ پښتنو کې بدبختي دا ده کنه چې موږ پښتانه د سیاست نه مشلول شوي، موږ پښتانه د خپل قام د وطن د مسلې نه هم ناخبره یي. نو چې کله دلته کې مسله راشي نو هر سړی و عوامي نشل پارټي څه شوله، او چې د ووټ میدان راشي نو بیا د هغې نتیجه راشي قامي اسمبلی کې زموږ یو ممبر نه وي، په صوبایي اسمبلی کې زموږ 2 کسان دي. اوس دا منرل ماینز اینډ منرل ایکټ را روان دی، د دې وطن ټوله خاوره خرڅول شي. صرف عوامي نشل پارټي موږ په دې باندې تحریک چلو، نور سیاسي ګوندونو ته هم غږ کوو، او چې څومره نورو خلکو له اون کول پکارو دا مسله نو هغه شان نه ودرېږي. نو زما په خیال د دې بنیادي مسله دا ده چې پښتانه غیر سیاسي کړی شوي دي، د جهالت کار کړی شوي دي، په دې قام کې رنځونه پیدا کړي. په کار دا ده چې وړومبیا په دې قام کې د سیاسي، قامي شعور او د بیدارۍ دپاره کار منګو. ټیک ده. مولانا صاحب که وګورو تاسو ځای پر ځای باندې خپل خطابونه کوئ، ځای پر ځای سیمینارو له ځئ او د ځوانانو ستاسو سره ډېره بې کچه مینه هم لري، او بیا هم موږ وګورو نو ټولنیزو رسنیو باندې څوک په منطق یا څوک په دلایلو باندې خبره نه کوي، ټول زیات طور کنځلې دي، رد بد دي، د یو بل سپکاوی دی، د یو بل ذات ټارګټ کول دي. څه فکر لرئ؟ دا ډېره لویه بدمرغي ده. د پښتنو په 4 کروړه پښتونخوا کې او 6 لکه آبادۍ کې 70% برخه دا د ځوانانو ده، یعنی 2% برخه په دریو کې دا ځوانان دي. اوس د ځوانانو مسایل دي، ژوند ولا پکار دی، روزګار ولا پکار دی، تعلیم ولا پکار دی، د ساینسي زده کړو، هنرونه، IT سنټرې پکار دي، د خوشحالۍ ژوند دا حق دی د وطن د ځوانانو. چې د پنجابي ځوان ته د ژوند او د خوشحالۍ د روزګار حق شته او سندي ته نو پښتون ځوان ته هم شته دی. بدمرغي دا ده چې دلته بدامني ده، غریبي ده، بېروزګاري ده، نو زموږ دا ځوانان یې لیوني کړه. او د هغې سره سره چې د یو ځوان په یو خاوره قام کې مسله حل کېږي نه که نه نو دا ذهني نفسیتي طور ټارچر کېږي، دا د آیډنټیټي کرایسس سره مخامخ کېږي، د هر څه دا پردي ګڼي. یو مسایل ډېر په ډیپ کې دي په دې خاوره کې، بنیادي لاملونه بېروزګاري، غریبي او بدامني ده. او د دې سره سره د ځوانانو د تربیت ضرورت دی. په سیاست کې هم زمونږ د ځوانانو، پښتنو ځوانانو شعور دا ښکته غورځول شوی. موږ یې د خپل تاریخ نه خبره کړو، د تهذیب نه، د کلتور نه، د روایاتو نه، تر دې چې موږ د اسلام د سپېڅلي دین د اقدارو نه هم نه خبر. نو بس اسې د سوشل میډیا په نظر کې موږ بیانیې هم جوړو، نظریې هم جوړو، چې چا سار څه ویل هغې ته هم ټیک وایو، چې مازدیګر بل څه هغې ته هم ټیک وایو. یو فکري کنفیوژن پیدا دی. په کار دا ده چې په ځوانانو کې د بیدارۍ دپاره ډېر پراخ کار وشي. موږ دا سټډي سرکلې کوو، دا سیمینارونه کوو او ځوانانو ته وایو سوال وکوئ. د ځوانانو زړونه د سوالونو نه ډک دي. په کار دا ده چې د ځوانانو سوالونه عالم هم واوري، سیاستمدار هم واوري او دې سوالونو ته جوابونه. دا جوابونه، دا سوالونه دي څوک نه غلي کوي، دا سوالونه وجل نه دي په کار، دا سوالونه کوپر نه دی، دا ګناه نه ده. پیغمبر علیه السلام انما شفاء العی السؤال، د یو ناجوړه سړي حل چې کوم دی د مسلې غړه کې شک دی نو د دې سوال حل دی. او چې سوال وشو جواب سوالونه مو وجنه جواب ورکا، جواب ورکول پکار دي. نو پکار دا چې ځوانان ډیر ځان سنجیده کی. موږ دا وایو د پښتنو ځوانانو ته په هر سیاسي نظر او ګوند کې وایي خدا خاوره ستاسو ده، دا وطن ستاسو دی، د وطن ننګ او ناموس او ګټه تاوان ستاسو دی. ځان پردي مه ګڼئ په دې خاوره. دا وطن آبادول غواړي، که وطن موږ آباد نه کړو که نه نو دا نسل هم پکې موږ وبیللو،
مطلب دا دی چې پښتانه ځوانان دا غیر سنجیده شو، لوپران شو رانه، سطحیت ته لاړو، یو بل سپکاوي ته منګ لاړو. ټوله ورځ په دې کې د دې نه که ځوانان موږ راونه باسو، زما په خیال باندې رحمت شاه سایل وایي چې که زمونږ قبرونه په کاڼي وي نشتل که نه، نو دا به د راتلونکي صدۍ ډېر شریفان خلک وي. بالکل مولانا صاحب ډېر جوړ نظر هم پرې ورواچو. مولانا صاحب قبایلي سیمو ته به راشو. په امریکا کې د 9/11 نه پس دغه حمله چې وشو، دغه نه پس قبایلي سیمې د یو جنګ ښکار شولې. د هغه نه وروستو نارې سورې، چغې، دماکې، بمبلاست، هدفي وژنې، ټارګټ کیلینګ او روزانه په بنیاد باندې په قبایلي سیمو کې دغه اپریشن هم روانې دي، خو جنګ سړوبې نه ویم. څه وجه کېدی شي؟ داسې ده چې احساس یې به په تاریخي توګه باندې زمونږ د پښتنو دا ټول بیلټ چې کوم دی سره د افغانستان بیا پښتونخوا او بیا په دې پښتونخوا کې چې کومه پخوانۍ فاټا وه، نو دا په تاریخي توګه باندې جیو پولیټیکل هسټاریکل اهمیت لري. د زرګونو کلونو نه، د تیر 200 کاله نه او د تیر 40 کاله نه منظمه جګړه په دې خاوره باندې را روانه ده. بیا د 9/11 تاسو خبر وکړه، د هغې نه پس خو موږ په جنګ کې داسې ښکیل شو چې جټ تیارو په موږ باندې بمبارۍ وکړې. دا کم بازار کې چې ناسي، دا بازار یې پکې وران، وایي د میرانشاه بازار روانېږي، دوی کرکټ ته ناځي، بیا هم څوک وایي پښتون جنګجو دی زغم نه کوي. بازارونه زمونږ ولې وران شو، کورونه زمونږ ولې بمباري شو، مدرسې ورانې شوې، جوماتونه، سکولونه، 1900 چې کوم ځایونه ټول وران، 1900 د پښتنو مشران په چاړه حلال شو. لکه دا څوک کوي 1900 دا په چاړه سره حلال شوي دي. په زرګونو وسم قصه روانه ده. منګه دا ګڼو چې دا سیمه د زمانو نه بفر زون او بیا وار زون ډیکلیر شوی و. پالیسي چې کوم دی د سټیټ سمول غواړي، خارجه او داخله. من غواړو دا چې د پاکستان د خوشاله ریاستي آباد ریاست دی، ریاست سره پښتانه روان دي. او په دې خبره من سوال پورته کوو چې پنجاب او سند پکې آباد دي، نو بلوچستان او پښتونخوا دې پکې آباد شي. که نه آبادیږي نو بیا بدقسمتي داراله احساس یې چې په 2013 کې سیاسي اصلاحات دلته وشو، د 15 آئینی ترمیم او فاټا اصلاحاتو په نامه. هغه اصلاحات هم ناکام کړل شو، تش په نامه باندې صرف د صوبې سه ورزم کړلو. مطلب دا دی هغه ادارې دلته راوړل شي. یعنی په دې تاسو ګوري وکاله کې چې په دې پښتونخوا کې تاڼې ډېرې جوړ شو، سکولونه ډېر جوړ شو، یعنی پوځي قلاګانې ډېرې جوړ شو، هسپتالونه او روډونه سړکونه ډېر جوړ شو. بنیادی د ژوند د ضرورتو مسله ده. دلته موږ هم چې دلته یو سوال بل راپورته کیږي چې کله موږ ورګډ شو په خیبر پختونخوا کې، دلته کې پولیس ولس نظام عدالتي اثر، خو دلته کې داسې شخړې راپورته شولې، داسې قسمه مرګ جوړه شروع شو چې دا په هغه سیستم کې نو د دې پرشا سوجه ده. داسې دا چې دا مسله خو ډیره د زمانو نه روانه ده. یعنی موږ دا د مرجر او نه مرجر سره نه تړو. دا وطن چې کوم دی د افسیار په وخت کې وان شو. د افسیار په وخت کې دلته کې دا سیمه چې کوم د ریاست د اغیز نه وتله. سیاسي اصلاحات رال، په سیاسي اصلاحات کې بنیادی چې کوم اصلاحات نو هغه د فندینګو، د پیسو، د فندونو دلته ترقیاتی پلانونه را روانو. دا غیر لپاره 1000 ارب روپۍ وي او په ان اف سی واټ کې 3% شیرو سرنن پورې پاکي یو روپۍ نه جاری کیږي. نو چې پیسې وطن لره نشي، نو صرف د جنگ مرکزونه بدلته جوړیږي، خو خوشحالي مرکزونه پکې نه راځي. 1000 ارب روپۍ 1000 ارب روپۍ هر کال پاکي سالانه سل بلس کال کې هر کال کې 100 ارب لګوي. دا به 1000 ارب روپو پورې، یعنی چې هر کال 100 ارب روپۍ راوړلې کنه ولالس کال نه دی پورا. د دې باجوړ نو وزیرستان پورې به وس پیسې وي او ترقیاتی کارونه زیه بنوي. تا د ولس روچت نکړلو. موږ دا وایي سیاسي اصلاحات ولې ناکام کړل شو. د دې سره سره بدمرغي دا ده د بدامنۍ چې کم لهر را روان دي، نو په ډیورن لاین باندې ازغن تارونه راخلي شو. به د افغانستان د نن نظام د منځنه بوتلل شو، یو نوی حالات رااله. په هغه وخت کې دا ویل کېدل چې افغانستان کې مسله ده، نو چې ازغن تارونه ولګېدل دلته د هر د تحصیل د هډ کوارټر د ضلع د نن ریاستي رټ به حال دی او بیم امن ناراضي. نو ځکه موږ دا غنو د بدامنۍ مسله سیاسي ده. په کاردار چې د افغانستان سره د اړیکې ښې کړلې شي او د دې سره سره د ولس مسله دی حل شي. چې د ولس مسله حل کیږي نه کنه ژوند ناراضي، نو اسی پرام اصلاحات چې کوم دی دا وطنونه نشي آبادولای. ټیک ده، سمه ده. مولانا صاحب دا راته ووایه چې افغانستان سره زمونږ چې کوم د تګ راتګ لارې دي، یعنې ډیورن لاین ورته ویلی شي، په دغه باندې ازغن تارونه راښکلی شو. او د دغه ډیورن لاین اخوا زمونږ رشتې هم دي، خاندانونه دي، ځمکې دي، دلته هم د خلکو دي. هغه تګ راتګ بند شو.
دغه ډیورنډ لاین که موږ وګورو نو د انډیا سره کلاو دی، د چین سره کلاو دی، خو صرف او صرف د افغانستان سره بند دی. د دغه لپاره ځای پر ځای سیمینارې وشوې، میټینګونه وشو، د اعلی چارواکو سره خبرې اترې وشولې. د دې د حل تګلاره تاسو څه ګڼئ؟ داسې ده چې دوه بنیادي خبرې زموږ ضرورت دی او غواړو دا موږ وایو چې ریاست او ریاستي ادارې دې ته پام وکړي. یو امن ورکول په دې خاوره، او دویمه تجارت، اقتصاد او د وطن د آبادۍ لپاره پلان جوړول، منصوبه بندي جوړول. اوس که موږ دا وطن آبادو نو په خپلو وسایلو کې به آبادو. په خپلو وسایلو کې زموږ څه دا تجارتي روټ چې تاسو یاد کړله، په باجوړ کې 6 تجارتي لارې وي، 4 غټې لارې وي، په دې کې لیټۍ کنډه او کږې کنډه او د ګاهي کنډه او د ناواپاس تاریخي لار چې کوم د زرګونو کلونو نه سر د چمن پورې 14 غټې لارې وي، دا د 20 کاله نه وتړل شوي. د دې لارو سره د ډیورنډ کرښې اخوا دېخوا 1 کروڑ پښتانه د دې ژوند ځواک تړلی شوی و. د 20 کاله نه به د منۍ په نامه باندې موږ دا سوال پورته کوو او دا د اقام حق دی او موږ باقاعده یو تحریک په دې باندې چلو چې دا لارې د کولاو شي. ریاستونو ته هم ګټه ده، ولسونو ته هم ګټه ده، په امن باندې به هم د ډېر مثبت اغیز او اثرات پریوزي. او سوال دا د رحمان ولی سي په دې کلو کې موږ وسیګو کنه، گاونډي رته لار بند کړه، د گاونډي سره سړی مړی ژوندې پریدي. لار خو مسلمانان نه بندي، لار خو چې کم دی لکه شوکمار او ډاکوان بندي یو بل ته، په دشمنی کې لارې بندي. نو موږ خو اخوا دې خوا ریاستونه په خپل ځای دي، حقیقتونه شته په خپل ځای باندې، ولسونه آباد دي. موږ غواړو دا که د پاکستان دغه پالیسي ساز ادارې دا غواړي چې افغانان رانه خوشحاله شي، د ولسونو د زړونو نه کرکه ویستلی شي، نو دا لارې دې ورته کولاو کړي. په شناختي کارډ او تذکره باندې د ډیورنډ لاین د 1893 نه د اوسه پورې خلک تلل راتله. په دې ناواپاس چې سړی اوړي راوړي کنه نو په قانوني طریقه به اوړي، څه ټوپک او بم به مسنی، یو باقاعده پرایسز نه به تیریږي او تجارت به راشي. چې تجارت رالی سیمې ته هم ګټه ده، ولسونو ته هم ګټه ده، ریاست ته به هم د ټیکس راځي. د ناواپاس لار چې کولاو وه، د سوات میلونو ته به سوتر روانو، په دې لاره د ټمبر کاروبار به روانو، د نور خوراکي توکو کاروبار به روانو. نو ولسونه دلته یو بل سره دشمنی نه کوي، نه دشمنانی منګه ورونی. او په کار دار چې ریاستي پالیسي ساز ادارې دا لارې کولاو کې، که لارې نه کولاوي نو د ولسونو خفګان دی، دا یو جبر دی او په کار دار چې په دې باندې نظر واچول شي. مولانا صاحب هر سیاسي وګړی دغه چغه کوي چې بدامني ده. آیا تاسو چېرته سوچ کړی دی چې د بدامني د حل تګلاره څه ده؟ دا ډیره بنیادی خبره ده. یعنی امن چې کوم دی احساس صاحب دا تش د دې نوم نه دی چې په یو وطن کې ډز نه وي، جګړه نه وي. امن د ژوند نوم دی، د تجارت نوم دی، د خوشحالۍ نوم دی، د ازادۍ نوم دی، د سر و مال د تحفظ نوم دی. او دا موږ ته بیخي قرآني ابراهیمي فلسفه ښکاري چې ابراهیم علیه السلام کله سوال کوو کنه چې رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، چې ای خدایا دې وطن له امن ورکي او روزي او ژوند ولا ورکي. زمونږ بنیادی سوال دا دی چې ترڅو پورې په دې وطن کې تجارت، اقتصاد، ژوند ځواک، د ځوانانو د تعلیم او د هنر مرکزونه جوړ نشي، نو امن په دې وطن کې نشي راتلی. وسایل هم شته په دې خاوره کې، سره زر پراته دي، معدنیات پراته دي، سیندونه خو دې راکړي دي، بلا شتمنۍ راکړي او د تجارت لارې هم راکړي او د دې سره سره د پښتنو په آبادۍ کې 80% د ځوانانو مټي دي. دا مټي سعودي عرب آبادۍ، استرالیا جوړه کړي، کراچۍ جوړه کړي، د پنجاب هر ښار د پښتنو نه ډک شو، کډوالي روانه ده. او دا مټي خپل وطن نشي جوړولی. ولې؟ ځکه چې امن رانلی. او د دې سره سره دې ځوانانو له، دې ولسونو له په خپل ژوند کې، په خپل سیمه کې، په خپل کلي کې روزګار ورنکو. په کار داره موږ وایو چې د دې جنګونو فیصلې او پالیسیانې دې ختملی کړي. د امن په بنیاد د ګاونډیانو سم ښې اړیکې جوړول پکار دي. په اسلام کې د ګاونډ حق دی. افغانستان زمونږ دشمن نه دی، گاونډي رورم دی. د چین سم مثالی دوستی ده کنه، نو دا په کار داره چې د افغانستان سمي، دا د ایران سمي، دا د هندوستان سم جوړ شي د برابرۍ په بنیاد باندې. او د برابرۍ په بنیاد باندې کې د ولسونو خیر دی، نو چې د ژوند ځواک مسله حل نشي کنه او ته ولسونو له حقوق ورنکي، ژوند په خپل سیمه کې ورنکي، نو د ټول پاکستان نه خلک روان دي د کار او هنر، دا یورپ ته، مغرب ته خپي وباسي، ځوانان دا لیوني شو په دې خاوره کې. نو چې د کار او هنر سړی په دې وطن کې پاتې نشو، نو د وطن به آبادیږي څنګه؟ بیا به پکې هسې دا لیوني منګه پاتې په دې خاوره کې. په کار دا ده
چې که امن راولو نو د امن شاته دی د اقتصاد او د پرمختګ یو منظم پلان کې ښودلی شي، پیسه د هغې له ورکړلی شي او د هغې سره سره ولسونه دې زړه ته رانږدې کړی شي. چې د یو قام سیاسي مشر وژل کېږي که نه، هغه ولس بیا به په نفرت کې پروت وي، کرکه به یې پیدا وي. ځوانان وژل کېږي، علما وژل کېږي. یېره طرحه نن دا موږ چې کوم ځای کې ناست یي 2 ورځې وړاندې په 2 کیلومتره وړاندې دلته بیا هلیکاپټر چې کوم دی لګیا وي شیلینګ یې کولو. مولانا صاحب اخري پوښتنه درنه کومه، وخت مو درله ډېر واخیسته. منتخب غړي د امن لپاره د هغو کردار ته په کوم نظر ګورئ؟ داسې ده چې منتخب غړي د ولسونو ډیر ذمہوار دي او ډیر ذمہوار منصبونه دي. دا زمونږ سوچ دا دی چې د منتخب منبر کار چې کوم دی دا صرف کوڅه او نالۍ او سړکونه جوړول نه دي، د دې لپاره د ریاست ادارې شته، د هغې نګراني دي وکړي. د منتخب غړي ذمہواري دا ده چې دا په هغه پالیسي ساز فورم باندې پاسي او د خپل وطن او د حلقې په مسایلو محرومو بدبختو د خبره وکړي او په هغه فورمونو کې، په هغه کمیټینو کې چې کله د قانونو د حقوقو تقسیم کیږي، برخې تقسیمیږي، وسایل تقسیمیږي، هلته د دې وطن برخه وګټي او دې سیمې له دې راوړي، ادارې دلته شته، د دې ادارو د نګراني وکړي، دا دې ولګوي. او که نه زما امیدوار زما منتخب صرف په کوڅو نالۍ کې لګوي، پیتې وایي او ټرانسفرمرو ته مطلب دا خپلې خطې ځوړندې کړي، نو دا ټرانسفرمر یو کوڅې نالۍ خو که دا منبر نه یم جوړېږي. تا خو بیا رضانه مطلب دا د انجینیر جوړ کو، تا خو ټیکهدار جوړ کو. دا سیاسي منصبونه دي، دا د قام امانتونه دي، دا د ذاتي جاګیر او پیسې دپاره نه دي، دا ډېر عرضي څیزونه دي. په کار داره چې د دې قام په ننګ باندې هلته ترجماني وشي، زموږ فورمونه خاموش شي. رحمان ولي صاحب 45 په قامي اسمبلۍ کې د پښتنو نمایندګان ناست دي او د باجوړ نه وزیرستانه پورې نن هم بدبختي ده، نه پاڅېدی په دغه فورم، خاموشه ناست دي. موږ وایو د دې وجه څه کیدی شي؟ د دې بنیادي وجه دا ده چې یو خو سیاسي فکر والا خلک موږ هلته نه دی لېږلی، بل قامي احساسات نه لري، او درېیمه دا چې موږ دا ګڼو چې دا کمپرومایز دی. دا خلک مفاد هم د خپل غرضونو له تللي دي، صرف ټیکو له تللي دي، صرف خپل فنډونو له او خپل کمیشنونو نه هلته ناست دي او قام یې پرېښی دی. چې قام یې پرېښی دی نو بله ورځ به بیا د قام کوڅو له راځي، بیا به دا قام ډېر زر د احتساب مطالبه کوي. مولانا صاحب په اخره کې ځوانانو له څه پیغام ورکوي چې د ځوانانو ذمہواري څه ده؟ کوم مختصر پیغام ځوانانو ته دغه یو غږ کوو چې یو د سیاسي کرکونه راوځئ، یو په دې سوشل میډیا هر چاته احترام ورکوي. د دې وطن ټول ځوانان زموږ د دې خاورې بچي دي، که په سیاسي ګوند کې دی، که په مذهبي کې دی، او که په یو سیاسي ګوند کې هم نه دی. دا زما د دې خاورې بچی دی، زموږ د زړونو ټوټې دي. غواړو دا چې ځوانان دې ډېر ذمہوار شي. تعلیم ضرورت دی او د تعلیم سره سره چې کوم دی ډیجیټل سکلز، د هنر دور دی، د دنیا نه ځان خبر کوي، د ځان نه ځان خبر کوي. او دا یاد ساتئ، دا وطن به په خپله باندې آبادو، په دې وطن کې به په خپله بیداري. که په خپله د آبادېدو لپاره موږ نه پاڅو که نه، نو نه امریکا دا وطن آبادوي، نه غرب آبادوي، نه انجیوګانې آبادولی شي. دا باجوړ به په خپل زور کې آبادېږي. دومره څه شته دی. د رحمت شاه ساحل صاحب هغه شعرونه دي په اخره کې، وایي زما وطن د سرو او زینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځم، او زه یو پښتون خانه بدوش د وطن، کډه په سر او در په در ګرځم، او د یو ادم د یو هوا زامنو مرګرو هغه څه دي او دا څه دي. ډېره مننه مولانا صاحب دلته د راتګ او د خوږو خبرو. ډېره مننه. تhank you.